نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة صدق الله العظيم سورة الحاقة نهشتما پارا ابتدائی آیتون دی سورت تا سورت الحاقہ ہوئی ذکر چید دی سورت پا ابتدا کی لفظ دا الحاقہ راغل سورت مکی دی دا ہجرت نا اڑان دی نازل اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا یوکم او یایم دی او نازل دو پا لحاظ سرا ات او یایم دی دی صورت کی رکوعات و 50 آیاتون دی دمق کی صورت باخر کی دا قیامت مسئلہ بیان شو او دا دی صورت پشورو کی دا قیامت واقعی او یقینی واقع کی دل ذکر کی فضیلت دا دی صورت دا دی یہ آیاتو کی راضی چکم انسان دا دی صورت ابتدائی آیاتن اولولی دیبا دا دجال دا فتنینا اللہ پاک وساتی او کم انسان چی دا صورت لولی دا قیامت پرد بدی دا سے روانی چی دا طول وجود با دا نور نپلقی او نبی علیہ السلام با دا سحر پا مانتکی دغشان صورتنا تلاوت کول سورت پا ابتدائی رکوع کی دا قیامت واقعی او یقینی کی دل ذکر کی اللہ فرمائی الحاقہ قیامت اغا یقینی سیز چاگا بخام خا واقع کی اغا سیز چداغین خلق انکار کی چاگا دا مرگ نباد پاسی دل دی حساب کتاب کی دل دی دا حق دی دا یقینی دی دا ثابت دی او بیا اللہ فرمائی چی سن آشنا واقع کی دل دا دی قیامت دی سلوی شان دا دی قیامت تا تے پتہ نشتا چی سمرلوی شان او بیا دا پخوانو مجرمانو حالت چی غی دا قیامت نا انکار کو دا غی حال بیانی اول دا صالح علیہ السلام دا قوم بیا دا ہود علیہ السلام دا قوم او بیا دا غین بعد دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم فرعونیانو او دا غین بعد دا نوح علیہ السلام او دا غد قوم واقعا مختصرا بیانی گی او دا غین عذابنا بیانی گی اللہ فرمائی دی ثمودیانو دی عادیانو دا قیامت نا انکار کرو او قیامت دا شیشی دی چی دا دیر حیبت دا وجب خلق و ظلون ٹکی دا ظلون بے ٹقار کی دا بدا سے واقع کی گی دا دی بدا سے سخت حالات او سخت حال میں بیا چکل سمودیانو ناغی چکل دا خپل پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نا انکارو کو تقذیب اکو اللہ جل شانہ دوی باندی دوی پا سرکشے باندی جبریل علیہ السلام را اولے گو او اغب دوی باندی تیز چغا او اغلا چی داغی دا سختے دا وجی دا دوی ظلون کو چودل جکہ دی دا پیغمبر نا انکار کرو او ہر چی عادیانو دا دوی واقعا مخی پا سورة الاعراف موجود کی تفصیل سر بیان شو خودلتا مختصرا بیانا دی باند اللہ رب العالمین تیز سخت ہوا راوستا نبیاد دی ہوا صفت بیانی کی بریح سورسورن تفسیر جلالین لکی سورسور اغا آواد تا ہوئی چا اغا آواد دیر زیاد تیز شور کئی لیکنن مازگرم ہوا ہوا فا ہوا دا سی چی بیا شنگار کئی دا تیزی ہوا تا سورسور ہوئی او بیا د دې سور سره عادیتن بل صفت چې دا سي هوا چې غډیر مضبوط هوا
یو خداوی چې صرف آواز کی او بل هغه هوا دومره تیزه چې آواز هم کوي او ورسره تیز او زوروره هوا دا الله پاک راوستله د چهارشنبې په ورځ په دې باندې دا هوا شروع شو یو هفته په دې باندې هوا تیزه وچلېدله او دا تیزه هوا چې دی هوا د وجه الله دوی مړه کړل او تفسیر جلالین لیکي چې دا هوا په سخت یخنۍ کې راغله نو چې یو هوا وي او تیزم وي او مضبوطم وي او موسم د یخنۍ وي دې مړه کړل او اور وځي او دا هوا داسې و چې یو بل پسې وه ځکه دې ځای کې لفظ راځي 7 لیال و 8 ایام اتر وځي وشبي حسوما پر لپسې روان پر روان هوا دا نه چې دمه په دمه کله وي او کله نه یو بل پسې روان پر روان ورشبي اتر وځي سخت تیز هوا په الله راوسته او دې داسې مړه کړل د دې غټې غټې تنې وي گویا چې کجوري داغونه د بنیاد راوستل شي یو خو تنې غټې او بل چې د کجوري هغه ویخم بسره چې لږ ډېر غټ شي نو بیا اشیاء د جلالین تفسیر مدارک په حواله باندې کې چې الله په دې باندې هوا راوسته چې دې کله پاتم ورځ مړ شول دا غي نه بعد دی هوا په سمندر کې وګرځول نظم کې امتصافات دا سو دا عادیان الله په دې طریقې سره حالات او بیا فرمایي چې آیا څوک پکې باقی پاتې شته هیڅوک باقی پاتې نشو دین بعد بیا فرعون هم نافرمانی وکړه د فرعون نه وړاندې نور امتونه هغوی د خپلو پیغمبرانو نافرمانی کړې د لوط علیه السلام قوم هغوی د خپل پیغمبر نافرمانی کړې وه الله پاک په هغوی باندې د دوی په کفر او په ګناهونو ځمکې را الټه کړې په دې کې د مکی خلکو ته الله خبرداری ورکړي چې تاسو نافرمانی کوئ نو تاسو له به هم داسې عذاب درکړي د دې وجه د جرم سوا دې نافرمانی کړې وه نو الله پاک په دې باندې سخت عذاب راوست بیا د نوح علیه السلام قوم الله پاک نوح علیه السلام ته د کشتۍ جوړول حکم وکړو هغه کشتۍ جوړه کړه الله پاک نوح علیه السلام ته او د هغه سره مسلمانانو ته نجات ورکړو او دا کشتۍ الله د عبرت نشان خلکو دپاره وګرځو چې کم خلق په کشتۍ کې سوارو هغوی ته الله پاک حفاظت ورکړو او کم خلق چې په کشتۍ کې سواره نو الله پاک هغوی په اوبو سره هلاک کړو بیا چې کله قیامت راشي نو په قیامت کې به دوه شپېلې والي شي اول شپېلې سره به ټول خلک مړه شي قبرونو کې چې کوم عذابون دپاره ژوندي شوي دا به مړه شي دویمه شپېلې به 40 کاله بعد ووالی شي او د هغې نه بعد به بیا خلک د قبرونو نه واپس راپاسي او قیامت به شروع شي په دغه قیامت ورځ باندې به ځمکه پورته کړې شي غرونه به میده میده کړې شي زری زری به کړې شي او قیامت به راشي اسمان به اوچ وي او د اسمان به ډېر کمزوري اوس خو مزیدار ښایسته اسمان دی دا به اوچ وي دا به زری زری شي فرشتې به د اسمان کنارو طرف ته لاړې شي د الله رب العالمین عرش دا به فرشتو اوچت نیولي 8 فرشتې وي او په دغه ورځ باندې به خلکو ته تمام اعمال خپل ښکاري چاته چې عملنامه په خلاص کې ملو شا به ډېر زیات خوشحال خلکو ته به وایي راشئ زما عملنامه وګورئ زما په دنیا کې یقین چې قیامت به راځي او زه به د خپل حساب سره مخ کېږم دا زما عملنامه د ډېرې خوشحالۍ نه به خلکو ته ښیي او دی به په نعمتونو کې او کم کسانو ته چې عملنامه په ګس لاس کې ملو شوه الله دې موږ او تاسو ته عملنامه په ښي لاس کې ملو کړي او د ګس لاس د عملنامې الله موږ او تاسو وساتي دی به ډېر خفه دی به کاش چې ما تاړو عملنامه ملو شوې نه وه ما ته څه پته وي چې حساب کتاب به یو قیامت به یو حساب به یو عذاب دا خو ما د سره منل نه او بیا وایي کاش چې په دنیا کې مړ شوي وي او دنیا نه بعد تاړو ژوندی کېدي نه دی وایي یا لیتها کانت القاضیه یاره چې په دنیا کې مې قصه ختمه شوې وي د قیامت تاړو راغلی نه وي دی به د افسوس کوي ما ته خود دنیا مال زما بادشاہی زما جیداد زما خانے زما بادشاہی زما قوت دی خو ما تاړو څه فایده رانکړه دی به دا افسوس کوي الله به فرشتو د جهنم ته وایي دی ونیسي زنځیر وله مرۍ کې واچوي جهنم ته ور واچوي
او دین بعد به داسې زنځیر کې زوړن شي چې هغه به اویا ګزه د هغې اوږدوالی وي. الله به یې په دې سره زوړن کوي او په جهنم کې زوړن کوي. دین بعد دیو په دې جهنم کې وي. الله فرمایي د جرم بسي دا ځکه چې د ایمان نورو دا مؤمن نو او دا ځکه چې د خلکو ته صدقې او طعامونه نه ورکول، نه به خپل صدقه کوله او نه به چاته وی چې صدقه وکړي. د ده دپاره به هېڅوک ملګري په دې قیامت او جهنم کې ني. د خوراک څښاک بسي د جهنمیانو وینې زوي. الله دې موږ او تاسو وساتي. دا خوراک څښاک به د چا وي؟ الله فرمایي دا به د دې مجرمانو دپاره. نو دا د مؤمنانو او د مجرمانو حال بیان شو. مؤمن به د نیکۍ کارونه کوي او د مجرمانو د حال نه به ځان ساتي. نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقه اغا قیامت چې هغه ثابتېدونکي دي یقیني. ملحاقه سلوي شان دي د دغه قیامت. وما ادراک ملحاقه او تا ته پته نشته چې څومره لوی شان دي د دې قیامت. کذبت ثمود وعاد بالقارعه تکذیب کړو ثمودیانو د صالح علیه السلام قوم او عادیانو د هود علیه السلام قوم بالقارعه د قیامت. قارعات ټکون کې دا به دومره سخت حالات چې د خلکو زړونه به ټکوي. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه بس هر چې ثمودیانو دی هلاک دی شو بالطاغیه په چغې د جبریل علیه السلام تیز سره. واما عاد چې عادیانو فاهلكوا بريح صرصر عاتیه دی هلاک دی شو په هوا تیز باندې، تیز आवाज والا باندې، مضبوطه باندې. سخرها علی چې الله پاک په زور مقرر کړی و 7 لیال و 8 ایام وشپی او اتر ورځې حسوما پر لپسې. فتر القوم فيها سرعا پستا بقتل دغه خلق په دغه هوا کې سرعا چې دی غورځېدلی شي او هلاک شي. کانه اعجاز نخل خاویه گویا چې دوی تنې وي د کجورو راوستلې شوي چې د وی خرا وستل شي داسې غټې غټې تنې. فهل ترى لهم من باقيه پس آیت ویني د دغه خلکو نه څوک باقي. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه او راغي فرعون او هغه امتونه چې د دنه وړاندې والمؤتفكات او هغه خلک چې هغې باندې کلي الټه کړې شوي لکه د لوط علیه السلام قوم بالخاطئه په خپل غټ جرم سره. فعصوا رسول ربي پس دوی نافرماني کړې وه د پیغمبر د خپل رب. فاخذهم اخذة الرابيه پس ونیول الله پاک دوی په نیولو سختو سره. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه یقینا لما طغى الماء هر کله چې زیات شي اوبه حملناكم منګ ستاسو مشران اوچت کړل فی الجاریه په کشته کې. د نبی علیہ السلام قوم خو نو بلکې خو د لوط علیہ السلام نوح علیہ السلام او مؤمنانو، لیکن دا خو د نبی علیہ السلام او د مؤمنانو پلارو آدم علیہ السلام آدم ثانی نوح علیہ السلام فی الجاریه په کشته د نوح علیہ السلام کې. لنجعلها لكم تذکرة وتعیها اذن واعیه دپاره دې چې موږ وګرځو دا کشته ستاسو دپاره او دا نجات او دا هلاکت نصیحت او یادول د وګونو وکی خودن کی یادون کی. فاذا نفخ في الصور نفخه واحده فسر کړه چې پوکی وهل شي پشپېلې کې یو پوکی ویم پوکی. وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده او چتکلی شي زمکه غرونه او بټکول شي په یو ځل ټکول سره زره زره بشي. فيومئذ وقعت الواقعه فدغرت باندې واقع شي واقع کېدونکې نه قیامت براشي. وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه او اوبت اسمان دا اسمان په دغورت باندې سست او کمزوري وي. والملك على ارجائها او فرشتي په طرفونو د اسمان کې وي. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 او چتوي با عرش طرف ستاد خپل ځانونو د پاسه په دغورت اته فرشتي. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه په دغورت باندې به تاسو خلق پیش کول شي. لا تخفى منكم خافيه چې پټ بنشي تاسو نه هیڅ چیز پټېدونکي راز. فاما من اوتي کتابه بيمينه فسر غسوک چې هغه ته ورکړی شو عمل نامه د په خلاص کې. فیقولون دی به وي د ډېر خوشحالۍ نه ها مقرؤ کتابیا تاسو راشئ واخلئ زما عمل نامه ولولئ انی
ظننت انی ملاق حسابیا یقینا زما یقینو چې زما ملاقات کوم د خپل حساب او د خپل عمل نامې سره فهو فی عیشة راضیه دی به په ژوند د مزو د خوشحالۍ کې وي فی جنت عالیه په باغون اوچتو کې قطوفها دانیه چې د هغې میوې به درته په ناسته په ولاړ او په ملاسته په هر حالت کې نږدې وي کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی ایام الخالیه درته به وویل شي دا میوې خورئ څکئ په خوشحالۍ او په خوندونو په سبب د هغه کارونو چې تاسو کړي دي په تېره شوي ورځو کې چې هغه دنیا وه واما من اوتي کتابه بشمالي او هغه څوک چې هغه ته ورکړل شو عملنامه د ده په ګس لاس فیقول یا لیتني لم اوت کتابیه دی وایي حال کاش چې ما ته نه ملو شوي زما عملنامه ولم ادري ما حسابیه او ما ته پته نه وه چې حساب زما څه دی یا لیتها کانت القاضیه کاش چې وي مرګ د دنیا ختمونکي زما د فیصلې ما اغنا عني ماليه فایده رانه کړه ما ته زما مال د دنیا هلک عني سلطانیه هلاک شو ختم شو زمانه زما قوت او بادشاهي د دنیا خذوه فغلوه فرشتو ته به حکم وکړي شي تاسو نسئ دې فغلوه دله غاړه کې زنځیر واچوئ توق واچوئ ثم الجحیم صلوا بیا دې جهنم ته داخل کړئ ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه بیا په زنځیر کې چې د هغې زنځیر اوږدوالی به 80 ګزه د فرشتو وي فاسلکوه دې ځوړن کې داخل کې جهنم ته انه کان لا یؤمن بالله العظیم یقینا دیو چې د ایمان نه لره په الله لوی ذات باندې ولا یحض علی طعام المسکین او د خلکو ته ترغیب نه ورکو په طعام د غریبانانو یعنی بخیلو فلیس له اليوم هاهنا حمیم پس نه وي د ده دپاره نن ورځ څوک دوست ملګري نږدې ولا طعام الا من غسلین او د ده دپاره به خوراک نه وي مګر د جهنمیانو وینې زوي لا یأکله الا الخاطئون نه بخوري دې زخمونو وینه زو لره مګر خطاکار او کافران واخر دعوانا الحمدلله